अस्सलाम वालेकुम ټولو عزتمنو کلیوالو ته مو سید نجیب طرف نه جاوید بھائی طرف نه ډیر سلام دی وړونو نن موجود یو په پرمه جنسه امام برګو کې پرون د مو سرزمین باندې کومه دلخراش واقعه وشوله نغې مو پر زور مزامات کو بشکه کوم اول اهل سنت نور بلیاري کې وفات شولو وغه پر زور مزامات کو هغه نه بعد کوم واقعه بیا د نو پر میوال وړونو سوا شولا استادانو سوا شولا نغوی پر نور مزامات کو جاوید بھائی مو سره لړ د جاوید بھائی دی واقعي په باره کې خپل وی وخت څه پیغام ورکړي بهر مسافرانو نه دي یمو پر میوال نه دی هغه څه پیغام ورکړي مهرباني نجیب بھائی زه دا پیغام ورکوم چې ډیرو مهنتونو ډیرو مو تر زمانو پلارانو قربانۍ نه بعد د امن راغلی دی نو نه د پکور څه یو داسې واقعي خلاف حکومت نور ادارې لګیا دي ملزمان هغوی چې مو ډېر نږدې یو معلومیږي نو دې ته د ځنه رنګ فرقواریات لکه بېګا ډېر انټرنیشنل میډیا یا څه علاقې کې موجود نه دي هغو میډیا هغوی ځنه رنګونه ویر کو خدا د رنګ و د هغه خبر نه دی سټاپ کو کوم علاقې کې و سکول کې و چا قاتل کو هلته چوکیدار اشته هلته ذمهدار ادارې اشته نو قوم و خلق دلته د توري بنګش هغوی په انتظار دي چې حکومت به موږ سره انصاف کوي دې په خلاف بېګا چې کله دا واقعه وشوه پریس کلب مخ ته ځوانان ناست وو د سکول ټیچران ناست وو هغوی همدا وویله چې وره پورې به سکولونه بند وي څو پورې د دې قاتلان معلوم نه وي شوي چونکې دا واقعه داسې په شپې نه ده شوي په رڼا ورځې شوي دی هم د شلوزان روډ والا هم د سکولونو والا نه ټولو خلکو ته مو همدا پیغام ورکوو چې مشران شته نور حکومتونه شته د هغوی په انتظار اوسئ ځنه اقدام ځنه الفاظ هغه ادا نه کوئ چې هغه نه د وطن امن و د امن خراب شي جاوید بھائی زه بله پوښتنه دا نه کوم لکه ته خپله سوچ وکړه که نه څه واقعه مطلب کوم ځای کې شوي وه هغه ته چې د دوی کومه ډېره زبردسته خبره وکړه چې مثال هغه د رنګ هغه د مذهب مطلب رنګ ورکوله دا بلکل نه وي پکار خو ته څه پیغام ورکوې چې مثال که پرمې جنسۍ کې مختلف داسې ځایونه دي ځان ته واقعیت وشي که نه نو پکار دی هغه ته د مذهب رنګ نه ویر کړلی شي ته په باره کې څه مو اکثر دا لیدلي دي چې وړو مسلو باندې هغوی ته د مذهبي رنګ ورکولی شي بیا په کوواټو کې نورو ځایونو کې بیا پروټیسټ راوځي نو دا مذهبي رنګ بلکل نه دی کله ځای معلوم دی ټایم یې معلوم دی هغه یې معلوم دی نو اول خو حکومت نه نورو هغه ادارو نه دا امید دی چې هغوی به قاتلانو ته ورسېږي نه وي په کار چې هر سړی خپل طرف عدالت ولګوي خپل طرف هغه دا وکړي چې دا شیعه دی دا سني دی نه دا خبر نه راوځي په کار دی لکه ما مخکې وویله چې ځای ټایم هر څه معلوم دی په کار دی حکومت او مشرانو ته خلک انتظار ډېره مننه وړونو تاسو به د جاوید بھاي خبرې اورېدلې وي بس مو دغه ویډیو په ذریعې خپل څومره مو انتظام یې دی هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا کوم کیس شوی دی په زر په زر مطلب انویسټیګیشن وشي او څوک کوم ملوث کسان دي هغوی ته د زر په زر سزا ملو شي ډېره مننه جاوید بھائی مهرباني شکریه